هر چې یو نصیب او قسمت دی چې د دسترخوان نه انسان خپل ضرورت دپاره چای وچتوی شي او چای ورته میلویږي. نو برخه د هر چا دی چې دغه مجلسو ته څه نگاه کوي، څه عقیدې سره، څه معرفت سره راځي تا ته میلویږي ورکې ضرور، خو چې کوم شي سې راشي. زه به دا وایم چې ګنهګارو ته توبې مواد ورکی موجود در دسترخوان کې. هغسې کسان چې هغه بې سکونه دي، سکون لټوي، دغو مجلسو نه ورته میلوېدای شي. چې څه خل ته ضرورت دی، چې څه خل ته علاج غواړي، دغو مجلسو کې موجود دی. مو فلسفې کې یو بحث دی، موی قابل کې قابلیت وي، فاعل کې فاعلیت وي. مقصد دا څه دوه شیونه دي، یو ورې تا کې څه صلاحیت درکې وي، یو ورې دغو مجالسو کې خپل طاقت ورکې وي. دغو مجالسو کې خپل طاقت شته دی، انسان څه قابلیت پیدا وکړي نو ورته میلوېدای شي. دلته هر څه شته دي، دلته چې غواړي تا ته میلوېدای شي. څه خیل ته هدف سے مقصد سے خصوصا اخروي معنوي راشي، هغه حاصلوای شي. دا عظیمه درسگاه دی د مو دپاره، بهترینه درسگاه دی مو دپاره. ما عرض کړی تاسو خدمت کې چې امام چې کله مدینه پرېږدي، مولا کلام کې دا جمله راغلې ده، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مولا یې چې زه اصلاح دپاره ځم. بیګا متعرض وکړو چې اصلاح ډېر وسیع لفظ دی، ډېر وسیع بحث دی باندې کېدای شي وکېږي ورباندې. هر پهلو سا انفرادی اصلاح، اجتماعی اصلاح، گریولو اصلاح، گفتار کی اصلاح، کردار کی اصلاح، هر زاویه سا تو غاړي دی باندې بحث کوای شي. او ایمو معاشره دپاره ډېر ضروري موضوعات دی. هر چاته یوې حوالې سه اصلاح ضرورت دی. زه کیدای شي منبر باندې ناست یم، تاسو ته واعظ و نصیحت کوم، خو ما ته اصلاح ضرورت دی. خپل ځان باندې سوچ وکم چې کوم ځای کې ما کې کمای کستی شته دی، پکار دی هغه اصلاح شي. هغه انسان غور وکړي، سوچ ورباندې وکړي. کسه یوه جمله چې مولا ادا کړې ده، یو خط مولا لیکلی دی محمد حنفیه ته، هغه کې هم مولا دغه اصلاح طرف ته اشاره کوي. مولا یوه جمله وکړي داسې یاده کوي، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. مولای چې ما د خروج مدینې نه وتله دغو اهدافو دپاره نه دی. یو ټکی امام استملی اشرا، څلور ټکي مولا استعمال کړي دي. مولای چې زه اشرا نه وځم، اشرا عربی کې ویلی شي مقصد د ریاست طلبۍ، جاه طلبۍ دپاره. دنه کسان په څه کې که نه چا په خلاف خاص کر الیکشنو کې دا شیونه ډېر کېږي. مثلا یو جیت شي بلې نه مني، بیا مظاهرې کېږي، بیا یو بل توڑ پوڑ کېږي، بیا قتل عام کېږي، ورکې قتل و غارت کېږي. دا اصل کې مغه جاه طلبي دی، ریاست طلبي دی. امام یې چې زه ریاست طلبۍ دپاره نه یم وتلی. امام مقصد دا نه دی چې سیټ میلو شي، کرسی میلو شي. اهل بیتو ته دغو څه ضرورت دی؟ هغه سیا خدای سره عظیم منصب باندې فایز هستی دي، هغوی ته خدای هر څه ورکړي دي. مولای چې ما د خروج اشرا نه دی. معاشره کې تاسو کسو اکثر فساد و فتنه کیږي اندغې نکتې نه. یو انسان کرسی نه پاتې شي، ریاست نه پاتې شي، جاه طلبۍ نه پاتې شي، نو هغه فساد فتنه جوړوي. ایدی یو دوه مثالونه ډېر کوم. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم تاسو نه وکسوئ، پڑھاوی کی اسٹڈی کوئی دیکھی کروڑاو کسان قتل عام شول. ایدی بیسک بنیادی واجه چی شیوا؟ قدرت طلبی وا، ریاست طلبی وا. مطلب مثلا دوسری جنگ عظیم کی دوست خواب پاتے سے ہٹلر اکتفا نہ وکړله په جرمنی باندې. هغه ویل چې ټول دنیا کې په کار دی ما حکومت وي، ویل صرف جرمنی، ټول یورپ یې قبضه کړلو، نور ملکونه ورسره پاڅېدل. جنگ کوم حد ته ورسېدو، څه خلته هتیار نه شو استعمال، اخري کې اندې کې ایټمي هتیاره استعمال شول. څه جاپان باندې هیروشیما ناګاساکي باندې هتیار استعمال شو، په لکاو کسان ورکې لقمه اجل جوړ شول. کروڑاو کسان د جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کې نقطه چی شیوا؟ ریاست طلبی وا. نقطه چی شیوا؟ جاه طلبی وا.
دی بنیاد باندې قتل عام شول. یا صدام تاسو وکسوی تاریخ پڑھاو کوئی صدام ویلی ایران باندې حمله وشو څه دغه حمله کې 8 ساله جنگ کې په لکاو کسان قتل عام شول. ایدی بنیادی نقطه اندا وا جاه طلبی وا ریاست طلبی وا ډیرو کسانو معاشره کې څه کله فساد او فتنه جوړي ریاست طلبی وجنه جوړي. امام نقطه اندا د مولوی ززا ریاست طلبی د پنه نه وتلې امام مقصد نه څه یو زویتا یو مقصد ته ایوی کرسی ته ځان ورسوم. دویمه جمله څه مولا استملایی ولا بطرن مولای څه دې د پاره نه وتلې هوا او هوس د پاره خیشاتو د پاره ما باندې خیشاتو غلبا وی لکه ډیرو کسانو باندې خیشات غلبا شي یو مقصد یو هدف وي یو ټارګټ وي هغه پر کولې د پاره فساد فتنه جوړه کی معاشره برباد کی. دیو مثال سے درکواشم لکه څنګه برطانیا او یورپی ممالکو اسلام سره یو خیانت دا وکړلو څه يهوديانو ته قلب اسلام کې اسرائیل غونډه ناجایز حکومت جوړ کړل. دماغه خیشات کو دوی غختل څه مسلمانو مانځه دغه پوده ولګو دغه د کینسر ولې مرض دلته روشي ته دا څه مسلمان هیڅ کله به ترکه ونه کی ہمیشہ دا پارا دوی سا جنگ و جدال حالات کی. دوستو پاتا بھی پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم سے پڑھو کہ توسو ہٹلر ویلی نفرات و یہودیانو نا ہٹلر ویلی یہودیان ہٹ کول جرمنی نے او بسل سب بیمارے ورکی وی بیا ویلی دا خالق راغلل یہودیان ټول ٹرانسفر کرل ویلی دال تیرا وستل دی وہ جہاد سے پڑھو کہ دا ډیر دلچسپ ٹاپک دے خدای مو موضوع حصہ اس نہ دے صرف دلتا اشارہ کوم څه دوی کې څنګه داسې خصوصیات ورکی دي څه واقعا څه کومې علاقې کې دا ورکی وي یهودیان هلته چوک زندگی نشي وسکوای لکه څنګه کله نه دا رغلی دي دالته حکومت ناجایز حکومت جوړ کړي نن ورځې پورې چې تا مشرق وسطا کې بیا امن نه راغله دی واجه ده امام یې چې حواس د پاره خیشات د پاره نه پڅیدلې امام دا اقدام دي د پاره نه ده بل جمله څه مولا استملایی ولا مفسدا ولا ظالما اما اقدام فساد د پاره نه ده اما اقدام ظلم د پاره نه ده. مقصد دا اکثر تو معاشره کې کسوې ځنه کسان څنګه اهداف الهی نوي معنویات او روحانیت نوي ورکی هغه څه پاتې یو اکشن خلی یو کار کوي یو اهداف بداوي یا جاه طلبی یا ریاست طلبی یا قدرت طلبی یا خواهشات نفسانی خواهشات دنیا پر کولا یا ظلم د پاره یا فساد د پاره ابوی ځنه کارونه کوي. مولای چې ما دغه یو سبب نه دی ما قیام د پاره بلکې مولا خپل بیان کوي چې ما هدف اصلاح ده انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. کسه یو حدیث کې مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نهج البلاغه کې یاد اشته مولا یو قول کې درې قسم ته اصلاح طرف ته اشاره کړی ده. ځنن تاسو خدمت کې درس کوم ډیر ضروری ده ما تاسو سره ډیر زیات تعلق لري خاص کر جوانانو سره. مولا حدیث کی دا شهید سهار وکاس د پاره د درو اصلاحات او ضرورت ده. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. مولا دې څنګه سکاس څنګه خپل ځان مانځه خدای مانځه تعلق او رابطه درست کی اصلاح ورکی راولي خدای دې تعلق خلق او مانځه خپل په خپل ټیکي. مولا یې څنګه تاسو غواړئ څه خلق او سم معاملات ټیک شي معاشره کې مسائل ټیک شي معاشره کې ما بلاک لیار اخلاصي شي لیار در باندې باندې نوي خدای سره اصلاح وکوي خدای سره روغه جوړه وکوي خدای سره چې دا روغه جوړه وشو یاد وساته پروردگار ای تو خپل په خپل معاملې خلکو سره سیخي مسالې د حل کیږي کسی د خپل په خپل حل کیږي که شعار چې د پر خپل چبه ده خلق و سا معاملات و سخوالی دا پریوات چا بیان داده مهمه چا بیان داده خدای سا رابطه ٹھیک کا خدای سا کنیکشن درست کا خدای سا رابطه درست کا یہ تو خپل پخپل معاملی ٹھیکی گی دی طریقہ کارا چی شے دے طریقہ کار داده معرفات الہی محبت الہی اطاعت الہی ددری ٹھیکیز دا کوئی یو معرفت یو محبت یو اطاعت یہ خدای معرفت خدا شناسی ضروری دے چا خدای او پیشن دے خدای تا دا ای خدای پیشنگولی د حاصله کړي وېمه درجه کې کله خدای او پیژاندې بیا محبت ضروری ده خدای سره مینه محبت پیدا وشي الفت پیدا وشي خدای سره عشق پیدا وشي
دریمې درجه کې اطاعت رسی چې کله خدای وپېژاندې کله خدای سره د مینه محبت پیدا وشولو بیا خپله په خپله سار ورته ټیټوي چې کله د سار ورته ټیټ کړلو یاد وساته ټولې خبرې د ټیکېږي قرآن یاد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هغه څه کسان چې هغه نیک صالح دي ایمان مضبوط دی عمل صالح شته دی اعمال ښه دی کردار ښه دی پروردگار وعده کړی دی او خدای ته زه وعده در کوم ای تاسو مینه زی خلکو زړو کې خپله په خپله چوم نقطه ډېره جوړه دی ته ته مثال در کوم پلار سره د لنجا دی که نه ته خدای سره کنیکشن درست کا پلار زړه د ته خدای نرم کوای شي چا سره د کیسه دی چا سره د دعوا دی چا سره د جګړه دی چا سره د مسله دی حل کیږي نه تو خدای سره به تا مضبوطه کا خدای سره کنیکشن مضبوط کا زړونه خدای سره لوس کی دي لیټ په لیټ خدای ډوي ماغه کس کېدای شي ته زړه کې کیناوي اراده د خرابې وي ماغه کس اراده ته ټیکېدای شي زړه سره څه دي کنه زړه څه ته یو زړه ته مثال مخکې ته ماغه کس زړه کې بغض ده کینا ده دشمنی ده کله خدای زړه د ته تو کړلو ماغه زړه کې ته محبت واچول خپل په خپل د مسله حل کی دا ډېر اسانه فرموله ده زیدیو مثال در کوم څو مثالونه در کوم یو کلاک صلوات دوست محمد و آل محمد باندې سلطان محمود غزنوی نما تاسو ډېر اورېدلی دی ایمکور مې پورې راغلی و دغه لکو کې ځنه لکونی حکومت کړی دی غزنوی افغانستان کې دی محمود و ایاز والا شعر تاسو ډېر د علامه اقبال والا اورېدلی دی سلطان محمود غزنوی په باره کې دا کیسه راغلې دی چې کله به د خپل دارالخلافې ته تللو محل ته لیارې کې دوه ګداګر نوسو پیسې څه ټولوي سوالګر مو دی ایو دا به نوسو دوی به دغو کسان نه چې د دربار ته به څوک تلل نو پیسې به یې ونه غوښتلې لاسونه به ورته وغوښتول خو دوی کې یو کس داسې و چپلوس و دا بل کس داسې و چې دا چپلوسي مپلوسي دې نه کوله چوک به څه تللو لیارې کې د یو کس به سمه ډېره چپلوسي اوسې وکړله بیا به یې 100 روپۍ ونه حاصلې کې دا بل به چپلوسي نه کول دي کې عزت نفس خودداري ورکې وه چپلوس به دښته ویله څه زده کمونه پیسې دا شی ګټای شي چپلوسي کوه آر چو تعریفونه کوه غوټه وایې اسکوایې نو تاسو پښتو کې ورته څه پلش وسې لګوه مسالې به د حل کېږي هغه د ورته څه نه زار څه خدای نه غواړم خدای نه هر څه پرا دي خدای رکوي اسیا رکوي که نه رکوي نه رکوي عقیده خدای باندې ښه مضبوطه وه دا خبره سلطان محمود غزنوي ته چا وکړله سالیارې کې دوه سوالګر څه کیني یوه تا ته ډېره عقیده دی بل خدای ته ډېره عقیده دی محمود غزنوي به ته هېڅ خوا داسې دی دښته زه سزا ورکوم چې د کوم ما ته عقیده نشته دی اشپز ته یې ویله خپل کوک ته چې یوه ښه بهترینه چرګه ورته سراک وی اننه وکې ښه قیمتي اشرفۍ ویې کړی چې دا ورکې اننه باند کوی کله سراکه باندې کوي چې کوم ما ته عقیده دی مغه ته یې ویر وي چې د بل په مخ کې د شرمنده شي چې چرګه ورته میلو شوه اننه وکې غوټه اشرفیا غوټه سونا ورته راوځي کله هغه چرګه ویر وړه نو آلریډي هغه کس ته کوم چې دا سلطان محمود غزنوي چې چپلوسۍ ډېره کوله چپلوس و هغه ته آلریډي چې یوه چرګه راوړې وه کله دا چرګه ورته راوړه دربار نه وله د بل مرګلي ته دی چې داسې چل وکړه ما تاسې یوه راغلي دی دا یې توشي ده ته وخوره هغه چرګه یې دې ته ویل کړله چې ګوم خدای ته ډېره تامه هغه یو له ځان سره وي چې کله خونې کې خلاصه که وی خوړله نو هغه اشرفیا راووته ورکې صبح راغلل باندې ته یې پیغور وکړلو ځواک صاحب ما درته نه ویله چې خدای ته تامه ښه دی کوم اشرفۍ چې تا ته وتل هغه خدای ما ته راکړله مقصد دا دی حقیقت دی انسان څه عقیده وي مضبوطه وي پروردګار اعلام د ته هر قسم ته لیاره جوړوای شي خو صرف یې تاسو میاله خدای چې خدای دې څوره مني خدای نه دې څوره بروسه دی دا شی مضبوطه عقیده انسان وي یاد وساته مشکلات خپله په خپله حل کېږي یو جوان یوه ورځ شپږم امام ته راشي مولا ته مولا جان یوه کور نه واده کوم یوه جلکۍ مو خوښه دی رشته بار بار ویرسي خو هغوی یې ریجکټ کوي مثلا مو ته نه رکوي جلکۍ مونې اعتماد یې نشته دی
سو کم مولا لګ لیاره رته وخیا صحیح مو د غزي کې خال به تاسو لیدلی وي ټیک دی جل کې خواخه دی ټیک دی غده خو غلطه طریقه خو نشي استعمال کنه ناجایزه طریقه نشي استعمال خلک چې نه کوي د غزي ناجایزه طریقې غلطي طریقې غلطي رابطې غلط کنیکشن تعلقات غوړي خپل مقصد ته ورسیږي خپل مقصد ته بیا نه ورسیږي کوډونه جدوګرونه خلق فیدی خلی دویزونه کوډګرونه هر قسم ته ذریعہ مزمیو او بنده خدا کچیری تو خدای باندې باور وي خدای ته سیمه یوسا خدای سلیار اشتا دی د پارا راه حل اشتا ده امام ته کله دا کسروشي مولا ته ایش بیگم امام ته مولا ز څه وکم غوړم صدقه کې وده وکم خو لیار ارتبان دی بلاک دی امام دوی ته زیاده سے زیاده دغه الفاظ د کوا دغه دعا کوا خدای به ته نصیب کی اللهم ارزقنی من فضلک خدای ما باندې خپل فضل او کرم وکا امام دوی ته دا ټکی ډیر کوا خدای ما ته اللهم ارزقنی من فضلک هغه جوان مولانا لوړو دا دعا به ډیره کول اللهم ارزقنی من فضلک خدای تسیما مخبل عبادت خپل اطاعت تاما امید توقع خدای توا سو وخت بعد بیا څم مغدی ته دوی لوړه رشتہ وکړه غوي زیات ورته مایل او قائل شوی وو رشتہ وشولا بهترین انداز کیا وشولا او شاید دې انسان خدای باندې باور وي خدای تسیما یو سیاد وسته پروردگار فیصله بهترینی دي هغه فیصله د تکي څنګه ته مستقبل فیوچر د لپاره بهتر نو دا ډیره مهمه ده انسان لپاره چې خدای سره انسان رابطه درست کی ارتباط څخه کله خدای سره قوي شو صلح د خدای سره غللا خدای سره دروغه جوړه شوی ده بندگانو سره خدای خپل دروغه جوړه کوي بندگانو مملي خپل د تسخی یو اورځي شپږم امام زوایوي مالی اعتبار سره مشکلات سره روبرو شوی وي امام تروشی مولاتی مولا زمالی اعتبار سره ډیر زیات گرفتار شم 500 شویم چیر سشتانا امام دوتی زوره روپے پیسې بل سراوی مولاتی مولا صرف 40 درهم مو سر سراوی مولا دوتی صدقه ور کاوه زیاده سے زیاده صدقه ور کو سوره د واسوی صدقه ور کو هغه مولاتی مولا مو سره پیسې خپل کامی دي چې صدقه ور کو وسه مولا دوتی زنا لیاره اندوته به امام ته یو حدیثه وکړه ادا کوم اولاد دي چې لكل شيء مفتاح ومفتاح الرزق الصدقه هر یو شی چابه ده هر یو شی چابه ده رزق چابه صدقه ده کغوړي رزق د زیات شي کغوړي روزي د خاصي کغوړي سر رزق او روزه لیاري د خلاصي شي صدقه ورکوا ما ډریګا کام ویلی نوی خدای کامې زیاتې ته نه کسي تو ورکولې ته کسي تو زړه ته کسي یو غریب سړی واره په ویلی نه ورکی خدای سي امیر سړي سلګونه زیات ده یو 500 ویلی نه ورکی 520 نه زیات ده تو صرف خدای زمين ته ورکولې ولې کنه ورکوای شي کنه شي ورکوای هغه د امام فرزان نه نورسته صدقه شروع کړله صدقې نه بعد لګ ټیم نه تیر شوی چې وزنه 40000 درهم ته ملو شول لیاره ون اخلاص شوی هغه نه بعد رزق روزه کې فراونی نور راغله عبد الله ابن مسعود پیغمبر صحابي او چې کله دنیا نه تللو یو ملګری او تروشي چې وصیت او تکي زمانو په باره کې اولاد په باره کې څه مشکلات وي څه مونږ اوس پره مو ته ویا چې څه خدمتونه کوي شم هغه صحابي دوی چې نه زتونی اولاد نس پره مو اولاد خدای نس پره لیدل مو اولاد ته ویلي دي چې هر شپه سوره واقعه تلاوت کوي خدای به هیڅ کله روزه تاسو تانګ نه کی کام به نه کی امام بچی دغه پیغمبر قول باندې عمل کوي ان شاء الله مو خدای نسپارلی دي چې کله به مشکلات سره روبرو نشي دا حقیقت دی قربان مشم انسان په کور د خدای باندې مضبوطه کیداوي مضبوط باور دی او صلوات واستای محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد دا حکایت اشته دی یو کس مولا ته ورځي روشي مولا تی مولا جان تنگ دسته مده غریبانا مده شکایت وکي مولا تا مولا تی سمولا دعا رتا وکا امام تی زا دعا د تکم خدا دعا کوا خدای نه دعا ډیر کوا خدای بدن رحم وکي مولا او ته دعا وکي هغه کاسا دعا کوي کسه یو جمله د بریکټ کې وکم سوره طلاق کې دویم دریم آیات ده ډیر بهترین آیات ده رسول روزه د پاره د بهجت او استاد تر شه د حسن علی نخودگی عارف وو هغه ویل چې علم کیمیا نه پورته اثر ده علم کیمیا ما کوا المنزل بعد فرمولا ادا د سرسری د تیام بعد کی چوغوړیا او د تفصیل سویل شم ار المنزل بعد تاکیبات او کیت الکرسی
اول آیا وهو العلی العظیم پورې درې وری کول هو بیا نه بعد د بیبي زهرا تسبیح مو تاسو تسبیح څل ویلو دا هغه نه بعد درې وری کول هو الله احد هغه نه بعد درې وری صلوات هغه نه بعد درې وری سوره طلاق ولدایتون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ان الله على كل شيء قدير دایتون چوکا الویلی آغا عظیم عارف و عالم وعدا کئی څخل تا غوړي مشکلات دا آسان شي لیارې د خلاصي شي رزق فراوانی در باندې راشي دغه فرموله کې هر څه پټ دي خدای تسلیم وړل دي مقصد مدار یو خدای باندې باور کول دي هغه جوان څه مولا ته شکایت کړي مولا تنگ دستی غربت بیچارهګي سره روبرو یم امامتي دعا کوا هغه دعا کوي خپل دعا غو برکات سره یو ورځ خونی نه روزي لیارې کې ما ته سنن سره بټواو ته مخکې به تیلې و کیلو روپې وي تیلې پرتاوي روي خلی څوک سی 200 درهم ورکی دي لاس ته کې اوس حیران دي چې جیب وکم جیب ته کوم خونی ته اوسم سار شوم چې 14 ششو پنځ کې وو ور سراوي لګ مخ ته لاړو بازار ته څکل ورسېدو کسي چې یو کس الویدلې د چور چپیر خلکو نه راټو دي څکل دا ور نږدې څه حساب دي څه حساب دي وختونه اونو کویلې څه چل د غي څه دینه پیسې ورکی دي سخت او سخافه ده پریشان ده دیونه وختونه په سره روپې دي هغه د 300 درهم نه ورک شوی دي وریا نرغله مسافر یم دی ناخ کې نه خنه وختونه اونو کې ناخ کې توخیل څه پلنکیزي کې دا شه روپې وي هغه د دې ما خپګیګه پوڅیګه خوش خبره ده ته ته تو ولا 200 درهم موسه دي دا د وخت خپل روپې څه کله ویر کړي هغه ولې د ډېر زیات خوشحال شولو دي سه ویګه ولا شکریا ادا کړله تیلې تیلوس کو تیلې خلاص کړله پیسې پراوي دي ته 200 درهم نه او یا درهم دي ته نوم کې ویر کړه خدای مو طرف نه ته نوم شو واپس روغللو شپږم امام ته مولا ته فریاد کړو امام ته دی مولا جان څکم دعا خبره ته مو تو کا دعا مو کا لیاره کې مدسي تیلې و مدلا کافي پیدا شو ویر مکړای نوم کې او یا درهم را کړل مولا جیب تلوس کو 10 درهم مولا خپل جیب نه روبس لگایا ویر کړل زوخه دایا شي اندی کې به خدای د تبرکات و جی څا لوړ شه کسه زندگی یو وساته سونه ده فرمولا خو مخ خپل ځنه وخت کې ارڅ غلط شیرنا د ارڅ غلطی کې اندی واجی نه یاد وساته انسان خدای په ویر کړي خدای ما په ویر وای څه کلا پروردگار سما مروي وای پروردگار سا نرزگی څه کلمه کوي دا مجلس بهترین ذریعہ ده څه مولا حسین تو متصل کی خدای سره د کنیکشن صحیح شو هر څه ته ملو دي ټول لیارې د خپل په خپل خلاصيږي یو صلوات واسطه محمد و ال محمد باندې صلی علی محمد و ال مولا حدیث دے من حاول امرا بمعصیت اللہ چوکا گناہ سری سو غوڑی خپل مقصد تا ځان ورسئی هیڅ کله نه رسیږي نامراد ہوئی ایدی مثال عمر سات دے کنا کربلا ته چیش تر غلیو رے حکومت تر رسیدلې د پر مقصد انداو کنا امیر شي دولتمان شي حکمران شي گورنر شي مولا مغز کی طویلی او عمر سات د کوم مقصد پر غلې د تبعیض کله نه ور ورسیږي قتل مولا حسین کی بدا ہم لسنا رنگین شی مقصد با حاصل نہ کیا اندر سی وشوا نہ رے حکمات ہوتا ملو شو مولا غازی کی پیشن گویا ویر کڑی عمر سات زقسم سے بیشترے کے بقتلے گی سار بدنیزی کی وی کوفے کے با کوفے بچی تو سار پسی تتا شڑک وی تی کی بدر پسی شڑی ماشے وشوا سنگی مولا پیشن گویا ویر کڑی دا دیس انسان دنیا للچ کی کار وکی یاد وسطا دنیا تا نہ رسے گی مقصد تا نہ رسے گی خدای نہ وریا کی گی دنیا دا تباش و آخرت دا لوڑ دیر کا سوندا شے لوڑل دنیا نا ذلیل لوڑل دنیا اب اشخاص نے یو کاس تاریخ کی نمارے عمریاس مبارے کیا رگلی دی سو عمریاس حکیم شام سور سراو کومی طریقے استعمالولی ابو طریقو زری سکس ډیر کسان ډیر جنگونه وشو جنگی صفی نور هغه اخیری کې سکلا عمر اوس دنیا نچی جړه حالت کی وی فریادونه کوي ټوي کو کی وی زمانو تی ویلی دورا جوړي هغه جمله داو تو کی جوړه ما ځکا ساخرات مو لوړلو دنیا ما خستا دنیا ما نه خستا اخرات الله اسنه وته دا حقیقت ده انسان صدا شی وی خپل اخرت تبا کی دنیا خلی دنیا نه وته ملويږي دنیا نه ذلیل طریقې سے بتلای شي
یو جوان مدینه شلو کې سحر وی واورځي مؤمن وی لیاره کې وا ګوتی وته ملو شي څکله وکسي سونار د سونه والا دکان ته لوټ شي چې کی سونه والا اصلي ګوتی وی ډیره قیمتي وی حیران شي چې چپ وکم سوچ وکي چې نه مو ته نه په کور څه دا زیو سم دا پر دې پښتنه اوسې وکي کاسي پیدا شي وی يهودي وی د ګوتی مسلمان نه وی يهودي وی هغه يهودي ته د ګوتی ویروړي ویری کی چې د ګوتی ته د واخه يهودي حیران شي ګوتی ونه واخلي وا پښتنه ونه وکي زه حیران شولم دوره قیمتي ګوتی لاس ته درغلی وا ویری د نو واخسته ویری د واپس کړه اجوان ډیر دلچسپ جواب ورکړي او ته یې د واپس مزکه کړله چې ته يهودي ته موسی پیغمبر مانی زه مسلمان یم زه محمد مصطفی منم صلوات والسلام صلی الله زه دغه خبره نه ډیر وشرمېدلم چې قیامت ورځ به ایتو پیغمبر ایمو پیغمبر کا څنګه ته نوسوي ایمو پیغمبر صرف اندومره شکایت وکي ایتوسو پیغمبر موسی علیہ السلام ایمو پیغمبر ته صرف اندوره وای چې خپل امتی ته د دورانه و خیلی چې پرادای شای ما خلا پرادای مال ما وړه خونی تا نیمو پیغمبر به شرمنده نشي زه خپل پیغمبر نه غواړم چې شرمنده شي ځکه مخبل ګوتی دتا واپس کړل کم از کم دا یو احساس د انسان کی ورکی وی پکار ده وی جمله نور ته کوم که مولا د حدیث کی یو اصلاح دایر غله مولا من اصلح سریرته اصلح الله علانیته جو خپل اندرون اصلاح وکي باطن اصلاح وکي خدای هغه ظاهر خپل ټیکي اې دې مثال دا شه در کوم او باطن اصلاح دا دی او زړو اصلاح او باطن دا دی زړونه د زړونه منافقت وبسوي د زړونه کینې وبسوي د زړونه حسد بیماری لري کوئی د زړونه بغض او عداوت بیماری لري کوئی زړونه څوره زیات بیماریونه ډاک دي یو انسان یاد وساته بدنیته بیماری حسد بیماری کینې بیماری بغض او عداوت بیماری زړه نو بس خپل سکون د ته جوړیږي زندگی ای ډیرو خلکو زندگی کې بے سکونی اندی واجه نه ده چې ته حسد بیماری کې مبتلا یې قابیل ویلې پوسیدلو حبیل قاتل کړلو څه واجه وا حسد وکنه کینا وا کینه واجه نه اولین پیغمبر زمن پوسیدل یوسف بل وروري قاتل کړلو یا یوسف پیغمبر وړونه پوسیدل یوسف پیغمبر په خلاف ویلې اقدام قتل وکړل واجه څه وا واجه ما حسد وا امام معاشره کیا ورور په خلاف ترزوی په خلاف کلی وطن کې یو بل سره نه لګيږي دشمنه یو بل نشولې دی واجه بد نیتی ده کینا ده قربان دشم دا کینی خاتمه کوئی زړونه صفا کوئی هیڅ کینا زړه کې ما چوا زندګي بد ډېر آسان وي آسان فرمولا زنه متوسری دلی وی ساده مخلص کسان مخالفو دی کو نو کې دا ډېر زړه نستر ده دا ډېر مشوله وی صفا سترا هغه چې وی ریلیکس زندګي تیری ریلیکس مدنه د پکور صدا غزنا منبر نه زنه ادکار او خیر نامه بنو خو بهتره ده یو ادکار نیوان زی پښتنه کیږي چې تو ای سوره دغه او ته 59 کا 60 ایج وخیلو 60 سال جوان بریخي ته ډیر جوان بریخي هغه نه پښتنه کې چې تو خو جوان بریخي مکمل جوانی عمر د چی تر رسیدلې ده ډیر خولي خبره وته کا هغه د دې ز ازکه جوان پاتې شوی يم څه هیڅ مسالې نه چیړم هیڅ سره دسي هغه نه کوم نه زید نه کې نه چو خبرې پس رخلم زر ریلیکس زندگی تیرا ایمو تو سخونی روزانه پردیو کی سو خبرو جگڑو لنجو روزانه لگیاو پردیو خبرو چو سمیموزی کی دری ٹکی جامع بیسو ویسا وشی آغا خبری وافتا مگنو اپلن کی تا مدسی اولا امو تے دسی اولا امو دسی اولا بدبختی دے بابا سورہ ایمو دماغ زیاد دیو سپردی خبری تو ریلیکس زندگی تیرا کوئی بس چھ تا وشول مغز کی دفان کوئی رچا صفو ذہن سر رچا مائی کمرے کی ذکر کوا مائی بے خونی کی ما ڈسکس پکوا مائی چو ذہن پخر پاوا مائی چو ذہن تا زن خبری ورچاوا ما بدگمانی جوڑاوا ما چک چو تخر پاوا مائی چو شخصیت خوشی کوا اسونا فرمولا دے ایموی وا غوٹا بدبختی انداز ہے دغزی کی مو اصلاح نشتا دے یاد وسطا کدا اصلاح انسان وکی امام دخیری وی اصلاح طرف دغه اشاره کوي چې چا دغه اصلاح وکړه آخرت خراب نکړلو دنیا د پاره یاد وسطا کامیاب ده
پکار د انسان مد نظر وساتي هر یو کار وی هر یو اقدام یا خیرات مد نظر وساته څه خیرات خو خراب نشي کابر خو خراب نشي کابر خو تبا نکو نن ایمو بدبختی دا دی او قبرونه تبا دسی دي څه قبرو باندې لنجې قبرستانو باندې داوی جګړې یو څو فوټه کابر هم ایمو سہولات سره نه ده یو عالم نه میوا جمله اوریدله ساخیری د سې دور بارو شي خال به مټو باندې جنازې ګرځوي د دفان ځایونه دی معلوم نه وي چې د دفان ماغه دور رغلی قبرستانو دی جګړې لنجې او بندې خدا ریلیکس راشه که خپل پټای دی وي خو مال ته سوله نه پټای ده د خاخې کوو کې الله خیر سلام من نه لنجې وي نه داوی وي نه جګړې وي نه فساد وي نه فتنه وي تا زندګۍ د سکون سره ایمو زندګۍ سوره ده ډېره کامه دا کامه زندګۍ لنجو کې تیره شي ښه دی که لنجو نه بغیر تیره شي تاسو سوچ کوو لنجو نه بغیر تیره شي خدای مو ته هر سره کړي ده ور مې که سوچ وکړي او تاسو کله چې د خپلو خونو کې پټیو کې چمنو کې کینوي لږ سوچ وکړئ خدای تعالی په نعمتو باندې خدای چې کام ډېر کړي دي هر څه پرا دي ونې صحیح بوټي صحیح ویلې صحیح اوبه صحیح موسم صحیح خدای طرفه هر څه ټیک دي که مو ټیک شو که مو کې لږه تبدیلي راشي که مو لږ نیتونه صحیح کو که مو لږ یو بل دپاره ښه شو خدای طرف نه کمای نشته دی یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد